د هغه دعوی د ثابتولو لپاره مختلف قسمه دلایل، کله دلایل عقلیان، کله دلایل نقلیان، کله دلایل وحیان، کله دعوه ثابتې په قرآن سره. دلته کې دا دعوه نه دی چې الله لا اله الا هو، الله چې دی لا اله الا هو، نشته بل اله الا هو مگر یو الله دی. اوس دا کلمه د لا اله الا الله دا قرآن کریم کې دوه کړه یاد ساتل پکار دي. لا اله الا هو، لا اله الا الله. لا اله الا الله سره دا مضمون قرآن کریم کې دوه کرته ذکر شوی. دارنګي لا اله الا هو څنګه دلته دی، نو لا اله الا هو سره قرآن کریم کې دا مضمون دیش کرته ذکر شوی. لا اله الا انت سبحانك پدې سره قرآن کریم کې یو کرت ذکر شوی دی. لا اله الا انا دام یو کرت ذکر شوی دی. لا اله الا انا دارن لا اله الا انا دا درې کرت قرآن کې ذکر شوی. لا اله الا الذي دا یو کرت ذکر شوی دی. ما من الہ الا الہ یا ما من الہ الا اللہ دا دو کرت ذکر شوی دی. وما من الہ الا الہ واحد دا یو کرت ذکر شوی دی. ما لکم من الہ غیر دا نو کرت ذکر شوی. دارنگی من الہ غیر اللہ، من الہ غیر اللہ دا یو کرت ذکر شوی. الہ مع اللہ اتکرت ذکر شوی. الہکم الہ واحد پدی انداز سره شپږ کرت ذکر شوی. انما هو الہ واحد دا سلور کرت ذکر شوی. دا الہ معنی څه ده؟ الله لا اله الا هو، الله الله چې دی لا اله نشته بل اله الا هو مگر یو الہ دی. نو څه مطلب؟ الہ چاته وایي؟ د الہ وضاحت قرآن کریم بل ذکر کړی دی. د الہ وضاحت قرآن کریم غنو مقاماتو کې ذکر کړی دی چې الہ چاته وایي. دارنګي علماء کرام ذکر کړی دی چې الہ چاته وایي. شاہ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ الہ مطلب بیانی. کل ما تعتمد علیہ فهو الہک وکل شیء تخاف منه وترجوه فهو الہک. الہ بچاته وی عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ دے ولسم ازمان جو خلق وی دا الہ وضاحت کړي او زبردست وضاحت کړي. ہر اغسیس چتا وربانی اعتماد کا، ہر اغسوک چتا تینا تمو کا تا تینا یرو کا نو بس داستا الہ دے. کل ما تعتمدو فہوا کل ما تعتمدو علیہ فہوا الہک وکل شیء تخاف منه وترجوه فهو الہک. دا لفظ دا الہ بعض علماء دا الہ یا لہو ندی مانا دا عبد یعبدو سارا بیا با دا الہ مانا معبود شی. دا عبادت قابل یواز یو اللہ. دارنگی یو مانا دا الہ حاجت پورا کون کی ذات، پناور کون کی ذات، دیتا الہ ہوئی چی حاجت تر سرکی حاجت روا، پناور کون کی ذات چی امید تینا کی دیشی یر تینا کی گی اعتماد پی کی گی رو دیتا وی الہ. دغه حافظ البوری وی کرے تمد مخلوق د در پریکا بادشاہی دی مبارک شکل دای. د مخلوق د در نه بتا من ساتي وړه
پښتانه یې ته کور خالی کنه تو باندې ټکی نشتا میم باندې عین باندې ما مخلوق نه بتا ون ساتي یا هغه ذات چې هغه د ذکر سره لونو ته سکون او اطمینان حاصلېږي هغه ته وایي الہ. دارنګه سختي کې وته پریاد چیږي د دې معنی د الہ. هغه ذات چې د عابد ور سره مینه دې ته وایي الہ. یا دې تعلق وی حیرانتیا تا نو الہ هغه ذات دې چې دا ټول عقلونه ورته حیران دي ار عقل د الله قدرت ته حیران دي. کله کو ته انسان دې عقل نه کار اخلي د الله قدرت ته حیران شي انسان. الله اکبر کبیره الله لا اله الا هو. نو قران کریم د الہ وضاحت کوي چې الہ چاته وایي. قران کریم ذکر کوي مختلفو طریقو سره چې الہ څوک دی. ځکه دا لږ جملې دی په آیت کې او په دې لږ جملو کې د الله رب التوحید د ذات او د صفات او عجیب انداز سره ذکر شوی دی. هغه ذات واجب الوجود ذات دی، همیشه ژوندی ذات دی، دارنګه سمیع او بصیر ذات دی، دائم ذات دی، خالق دی، د تغیراتونو بالاتر دی، مالک دی. او دا لفظ الله چې دی کنه لفظ الله ردی تعریف سره بعض علماء ردی الله تعریف ذکر کړي دا لفظ الله چې الله څه ته وایي خو الله مونږ کړه او الله څه ته وایي دا لفظ الله ډیفینیشن سره دا لفظ الله هو علم لذات الواجب الوجود المستجمع لجميع صفات الكلام لصفات الكمال منزه عن جميع صفات النقصان والزوال. الله پاک چې دا نوم دی دا هغه ذات چې دا وجود واجب دی المستجمع لجميع صفات الكلام لصفات الكمال د کمال صفاتونو لا راجمه کوونکې د هر عیب او نقصان نه پاک دی ته الله. لفظ الله تعریف ہے لفظ اللہ تعریف دار آغازات واجب الوجود راجم کون کی صفات دا کمال منزہ پاک دا صفات دا نقصان و دا زوال دی توی اللہ. بیا قرآن کریم دا توحید دا مسئلہ دا کل لا الہ الا اللہ سرا کل الہ کم اللہ واحد سرا کل لا الہ الا ہو سرا وما من الہ الا الہ واحد سرا مختلف انداز سره ذکر کړی قرآن کریم کی دا لا الہ الا اللہ دا دو کرتا ذکر شوی نو دارنگی لا الہ الا ہو دا دیش کرتا ذکر شوی دے. لا الہ الا انتا یو کرتا ذکر شوی دے. لا الہ الا انا دے کرتا ذکر شوی دے. لا الہ الا الذی لا الہ نشتر اس الہ مگر آغا ذات چی ایمان روڑے پاغ بنی اسرائیل سورت یونس کے ذکر شوی یو پیرا. دارنگی مالکم من الہ غیر دا نخ کرتا ذکر شوی وما من الہ الا الہ واحد دا یو پیرا ذکر شوی دے. الہ مع اللہ اتکرتا ذکر شوی دے. نو من الہ غیر اللہ یو کرتا ذکر شوی و الہکم الہ واحد شپک کرتا ذکر شوی. انما هو الہ واحد سلور کرتا ذکر شوی مختلف انداز سره. اوس مون قران کریم کې راړو چې الله د اولوہیت دا صفت ځان له ثابت دي. ګوره یاد ساته الہ زیما الہ زیم او د الہ مطلب حسین ترالو چې الہ ملک افسار مشکل کشا حاجت روا غوث اعظم داتا اولاد ورکول والا باران ورون کی ذات ورید راوستون کی ذات اولاد ورکول والا ذات د شری ختمول والا ذات د تبی ختمول والا ذات د دانو د رکو ختمول کی ذات د سری مخی ذمہ دار د یوازي یو الله بل نشته. دا وجود الله لا اله الا هو باندې پوښی کړه نو بیا بدانه ترکی د سری مخی جمعات دی وخا
الله اکبر. قرآن لري کنه، قرآن تکم دې چا پری خودیا. الله لا اله الا هو. نو قرآن کریم غنو زینو کې دا ذکر کړي. سورۃ البقرہ آیت نمبر 163 وګورئ. دغه بل آیتونه راړو دا مسله ډیره اهمه ده. سورۃ البقرہ آیت نمبر 163 پنځمه سپاره. وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ. دیکھیں یہ بہت لکھا دا توحید بسڑے ذکر دے قرآن. وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ. دینا وقلے خبرم دے تراولو دا مسئلہ سونا حمدہ قرآن سنگ ذکر کئی ہو سونا دی سر ظلم شوے دے دا گوڑا بیان شوے نا دا بیان شوے نا دا موسر زین تراولو یا دونا احمد مسئلہ دا قرآن کریمی سنگ ذکر کئی وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ وَإِلَٰهُكُمْ معبود استاسو حاجت روا استاسو مشکل کشا استاسو الہ واحد حاجت روا دی کی ہوا لا الہ الا ہو لا الہ نشتبل الہ وقام المستقام سبقو دا اللہ ملکلاس دا کینچی لام دے دا کینچی لام دے بھئی نو کینچی لام دا مطلب کہ پدی سر بطر طول غیر کینچی کی خواہ نو بغیر کینچی کی آغا ذات سر بڑھو لگے لا کینچی لام مطلب دا پدی غیر اللہ کینچی کہا دڑنا دا غیر اللہ میں ختم کا فضلکی دا غیر اللہ اعتماد ختم کا دزرلنا دا غیر اللہ خوف و خطر ختم کا آغا ذات سر پی وستشا پل مشکل کشا آغا ذات اگنا پل حاجت روا آغا ذات اگنا کامل علم والا آغا ذات اگنا دیتوی لا الہ الا ہو نشتب الحاجت سرکول والا الا ہو مگر یو اللہ دے بل الہ نشتا. سورۃ آل عمران 2 آیت الف لام میم اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم الف لام میم اللہ لا الہ الا ہو اللہ چلے لا الہ الا ہو استادان وی دی هو تلک زور ورکوا چې دا مسله دی رته کو د شيخه الله لا اله الا هو پاشي بانو قوالی کولا دا مجلس جوړو جذبی پر اتلی جی باز علاقو کو انداز شتا مزیدار قالینونه بيو چې ذکر وته شروع شي کنه بس وی پیر سے جذبہ میں بڑا وجد کرا جیو دا وجدنا الله حقیقی صحابه کرام باندې راغلي نو آیا نه یو سړی د صحابه کرامو نه ایمان چوچت شو الله اکبر. بعض علماء لیکلي دا کوم خلک چې جذبو کې راځي کنه دا شیطانی کارونه دي. یو بل سخت خبره ذکر کړه ابي ځان تاسو کې چې خبره په تفسیر کې مزه ذکر کړه دا شیطان څه چلو کې دی دا ټکونه شروع اللہ اکبر کبیرہ. نو دا پارسیبانانو ناکار پیرو دا حلقہ کے راغلو حلقہ میں پیسی نستے اور پیسی بھی والا پٹکی کی خبری خرچی پدی کے دا پٹکی نے روپیہ کر رہے ہو یہ سڑوی کے دا ضرور چتوم کا نا خلق بوش رہتا وہ دیسی گپ لگئی دیکھو کا جذبہ کیا نا دیکھ لئے دا پیسوں دے خیال لے دا پزان لوٹ کړي الله الله مریدان وسره دي دا لوټ کی شروع کا الله الله درهم اس پگڑی بگذاشتم الله 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 مریدا روپے میں د پټکینا کا دا پریوت الله الله له پاسه کې شروع هغه مرید غله اون دراوازه تا دی الله الله پروا مکرن تے پیر من برداشتم الله الله اے پیر سے ڈونٹ وری غم مکا وقتی میرے چتا کڑے الله الله یا خدا الله دی کنا راشه مړه د قران الله بوستکا
ځکه شیخ بابو وایي یقین دانم دری عالم کې لا معبود الا هو ولا موجود فی الکونین لا مقصود الا هو جو تیغی لا بتزداری بیا تنہا چی غمداری مجو از غیر حقیاری کی لا فتاح الا هو الف لام میم اللہ لا الہ الا هو وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ راشه دا قرآن اللہ حزدہ کسڑیا طول مرد فرید هو بارد خلقنا پڑھ اللہ لا الہ الا هو اللہ چلے لا الہ نشتا بالالہ لا الہ بھائی دیکھ بتا تو ذکر ہو رہی دلی یہ ذکر ہوئی لا الہ لا الہ لا الہ کوئی کنم بھی رسو یو ذکر ما چاہتے ہوئی دا غلط کرے نو خبش ہوئی دا ذکر کرنا مانے کیا خود ہے لا الہ لا الہ لا سر ہوئی لا الہ لا الہ سمان نشتا لخدے نشتا لخدے نشتا لخدے نشتا لخدے نشتا ابھی گناہگاری کی لا الہ لا الہ مانا ہوتا ہے نشتا لخدے نشتا اللہ نسا رشتن گناہ ہوتا سڑیا پدی برا اڑامیو لا الہ لا الہ لا الہ دا بزر پیری ہوئی بدانا بلوٹ کی من نسڑیا لا الہ نو الا ہو یا لا الہ الا اللہ پورا آیا کرا لا الہ ہم آیا اللہ لا الہ الا ہو یہ قرآن تک یہ نہیں پدے کو کوشی کرنا چاہی اللہ ہو مسرشتا تو یہ پریدیم دیسو اللہ لا الہ الا ہو دا سورت آل عمران آیت نمبر 18 کو رہے شہید اللہ انہو لا الہ الا ہو شہید اللہ بیان کی اللہ گواہی کی اللہ اللہ دس بیان کی اللہ دس اعلان کی انہو لا الہ الا ہو چی نشتا بالالہ لا الہ نبی بھی الہ نہیں ولی بھی الہ نہیں پیر و فقیر بھی الہ نہیں الا ہو مگر یو اللہ والملائکتو نو ملائکہ علیہ السلام دا گواہی کیا و اولو العلم دا علم والا ممدا کاری دا حق پرست علم والا کار دکھا کم کار گورا چی کم بیان اللہ کیا دا کم خبر بیان ملائکوں کردے دے نو و اولو العلم قائما بالقسط لا الہ الا ہو دا بدا علم والا کاری تو چی حق پرست عالمان پی جانے نو تاتبا لا الہ الا ہو وضاحت کی بس قرآن تا دی ذکر ہو کب شہید اللہ انہو لا الہ الا ہو والملائکتو وَأُولُو الْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسْطِ لا الہ الا ہو بیا جتا تصبو بانیم لا الہ الا ہو لا الہ الا ہو او زرگونوے او دی سر سوچ کے جی نشتا بالحاجت سرکول والا نشتا دا ما مشکلات اسانول والا نشتا دی پریشانو حل کول والا الا ہو مگر یہ ذات بیا بخوان در کیجئے وہ مطلب بانے کوئے گا او کنا تو شروعی اللہ الہ الا ہو اللہ ہو اللہ ہو بیا ہو بیا ہو چگل دا ہو فمطلب نہیں کوئی ہو سی ہے لکہ ہو لا الہ الا ہو نشتا بالحاجت سرکول والا الا ہو مگر یو اللہ سورة النساء آیت نمبر 87 دا خدا ایک کرسی رنبے جملہ لا سورة النساء پینزم پارا آیت نمبر 87 اللہ لا الہ الا ہو لا يجمعنكم الى يوم القيامة لا ريب فيه ومن اصدق من الله حديثا اللہ لا الہ الا ہو اللہ جدے نشتا بالالہ نشتا بالغوث اعظم بل داتا بل پریاد رسا بل دا تبی ذمہ دار بل دا ٹوخی ذمہ دار بل دا ننکو ذمہ دار الا ہو مگر یو اللہ لی الا ہو تا مسئلہ منا لا یجمعنکم قیامت را روان دے قیامت کی گورے پدی مائی نجات دے اللہ لا الہ الا ہو مائدہ آیت نمبر 73 اور پسی سورت مائدہ
آیت نمبر 3 آیت لقد كفر الذين قالوا ان الله ثالث ثلاثه وما من اله الا اله واحد. لقد كفر الذين بجوز تخيل کوي لقد كفر لام فقط داخل شوی قد بصيغه د ماضی داخل شوی در عربي قواعد د عربي ګرامر چې کله قد بصيغه د ماضی داخل شي نو معنا د قسم پیدا کوي. یعنی الله په خپل ذات باندې قسم کوي. الله فرمایي زمانه په خپل ذات قسمی چې کفر کړوا کسانو چې چاوي خدایان درې دي چې چاوي ذمہ داران درې دي نو دا کافر دي. الله څنګه کافر وي چې چاوي ان الله ثالث ثلاثه د چا چې تسلیث عقیده وا قران وی هغه کافر دي کافر او الله په خپل ذات باندې قسم کوي چې هغه کافر دي. چې چا تسلیث عقیده وا چې چاوي یو الہ الله دی نو یو عیسی علی السلام دی یو مای مریم دا چې چا را درې خدایان ګرځول دا درې ذمہ داران ګرځول نو قران کریم وی دا کافر دي کافر. شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ کی تفہیمات الہیہ کی وَمَا مِنْ بَلْدَةٍ إِلَّا وَلَهَا آلِهَةٌ تُعْبَدُ. نن تاسو یو کلی نشتا چې خلکو پکې ځان ته الہ نه ګرځولي او دغه بندګي نه کوي. دا شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ مخکې ادوارو کې لیکلي هندوستان کې چې زمونږ هندوستان کې هر کلی کې خلکو ځان له یو معبود جوړ کړی دی یو کارسازي جوړ کړی دی الته منت کې نزدانی وړي دای نه غیر چا پیره تاویږي ما الته حاجتونو د پارم دي. دي چلاسی ډېر نیک ولی دی د سونو کال عمر دی چلاسی بابا موږ ملاقات ته تلو ته خپل حالات چلاس د ګلګیت بیانول وداسي یو دا ورو چې د دې چلاس او ګلګیت نوا خلق راځي پیو आवाज نه نو خلکو ولې چې ټونه ور کړی و خلک بچې کوم قافله براتلې ته خپل حاجتونه پیښ کړي تلل شي بابا دمانه پاره دا حاجت وغواړي نو دا مشکل به وته وي نو دا به وته وي نو دا به وته وي راشي چې بیا باغی راکنه دلته وته استقبالي د پاره خلک ورته وخا چې دا ولې راځي دمو حاجتونه باز تغیر ته پیښ کړي ګور الله پاک اړو چا پیجندو الله الله نو ما من اله الا اله واحد. زکه شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ ذکر کی کلی ار کلی کی خلق ځان له یو درگاہ جوړ کړي او خدای جوړ کړي مصیبت مشوم نه جوړه شه الګ کان کی درگاہ ته ور سوا سترګه وګي الګ کان کی درگاہ ته ور سوا نو الګ دا کار مې وشه نو ما خو یو جیت کېل وا منلی دا بابا لازم دسو کنو الوا کټوي منلی ښا نو کدا کار یو شه نو تور چرمه منلې دي نو غلاب می منلې دي نو دیوی می منلې شمه می منلې دي نو تیل می منلې دي پراټي او چې می منلې دا ابدي معاشره کیو ښا تم په دې فاورډي کلی کې ودا سيزونو اوس هم ډېر خلک یو قرآن دا شروع شو قسم په الله شرکیاتو کې مبتلا وي مون بسار چې کور نس کله مو ولګ بجې سیم غړای واته ملک ته پراټي وروځه چې پراټي ملک بجې شروع وي اغل ته بجې کم ټانګي مارو کنه ټول لږ بجې ویل تمناو ډېر خلک وګسم دی ویره په پاړې نو کولی پراټي به وي تیار به وي وغیرہ باندې باندې شکر وباسه د الله بندګان دي شرکیاتو کې مبتلا وي چا با دالوا کټوي وروړي او دا به خلکو په سمسو وړي دا کله نظرانه او منځ کې چې قران کریم ولر انسان دا د اسماء دي زیات پلیت وي ښه او دا په حکومت اداره شروع وي نو دې بچا به شمه وړي نو ډېرې بابا نو دا یې لګ اخوا څوک بدلا اخوا شکرې بابا نو دې خوا ایریا د دې ذمہ دار مې اخو بابا نو دې لګ دې خوا بابا د بابا کلی بابا نو دا رنګ دې خوا په کې لګ اخوا د بلې علاقې ذمہ دار دا نظر بستان بابا ارچا ځان له یو ذمہ دار ګرځولې ښا مصیبت کې ماشومان بوزا اول تم خپل دکانداری شروع وا که په 500 روپے ګوند دکاندار نه یو سکر ودای نه لګون ته جدا کیا نو کوټه ولا ور کیا کیلو کې دی نو بیا یو هغه ته دا بند نو مې وته دې کولې دا ار خیر نه بند دار خیر نه بند نو په دې یو بند باندې 100 روپے نو د 500 روپے ګوند 2000 روپے وباس
نو که د 2 روپو مال ګوالي نو دینه 3000 روپۍ نو د 5 یعنی د 10 روپو په سیس باندې 5000 او 4000 روپۍ جوړول سمه دا ډېر ښکلی ایزي بزنس دی ښه هېڅ قسمه دغه مه کوه منډې مه وهه وزیرانو پسې مه ګرځه بس درګاه کې دا مینجه ورکوه او مال کې په خلکو خرڅوه لا اوس پکې خلک دي چې موږ د مدینې د خاورې ګډون کوو هلته خلک غوسه کېږي لیکن د دې خاورې به نه کوې خاورې خوړل ماشومان چې خاورې خوري دا مشران یې راولي موږ ته اکثر ګمونه ده خیال دا ماشوم استاد ته پوهېږي دمې کې ولې خاورې خوري او چې په سپینه ګیره خاورې خوري سره په سپینه ګیره چې خاورې خوري او هم د قرآن په درس دمې او د قرآن کریم په درس دمې دا اسانه فطري خبرې دي خو دا افسوس دا بیان شوي نه دي دا بیان شوي نو قرآن کریم کې الله فرمایي لقد كفر الذين قالوا ان الله ثالث ثلاثه وګوره څونه بې ادبه خلک دي چې کوم نیکان بزرګان وفات شوي که نه نو خلک دا پلان کې ولي بابا علیه الرحمت او غریب الرحمت خلک داسې وایي وایي دا کې دا ډانګ بابا دی اگر بابا سره ډانګ وایي ډانګ بابا نوم ډانګ بابا شاه ډنډ ډنډ وایي ډنډ ته شاه د ډنډ بادشاه او ډانګ بابا او شاه ډنډ وړوکې بابا دا وړوکې بابا د قد نه وړوکې و که نه کوټوالي کې مړه وړوکې بابا عجیبه نومونه بیا هر یو ته جدا جدا ډیګري ورکړې ده او جدا جدا سیزه ریسپانسیبیلیټي والا ورکړې ده ښه دې باندې ته ذمہ دار د مشرانو ته پته وي دلته به خلک تله تورډیري بابا ته دا د ننکو ذمہ دار نو هغلته نه به یې خاورې راوړئ نو په محله کې به یو کور خامخا وچي که نه به د تورډیري بابا خاورې پرتې وي نو که چا کارو ایمرجنسي را پیښه شوه که نه هلکه پلانګي دی بله میاشت دلي که نه به خاوري دا خلک په دې خاورو په دې مالو څټلو رامخته وو او ښه سرکې زندګي وه د قرآن بیانونکي راله به دا ټول غلط وو دا ټول غلط وو نو چا چې نو بیان کړي هغې وهو په دې خو موږ شرمېږو نو هغې راواغېستو دا ګورې نوې مسلې کې ګمراه کوي موږ ګورې دا چل دی او دا چل دی او دا چل دی او دا چل دی دا بل څه وجه ني دا حق یې د خلکو نه پټ کړي چې چا حق ني پټ کړي په دې خبرو خوشحالي ښه لقد كفر الذين قالوا ان الله ثالث ثلاثه دا خو زموږ د پښتنو حال بیا چې پنجاب ته او سند ته ورشي بیا خو هلته نور ډېر زیات بره حال دی هلته که د چا اولاد نه یې نو توره چرګه ورسره یې خطرش کې راغلي درګاه ته ولاړې جاړي وایي بابا پتر دې ککړلې ای بابا دا چرګه والا خو ما له بچی راکړلې په چرګه اوس بچي په چرګه کې بچي غواړي الله اکبر خدا ارزانه سودا په چرګه کې بچي لقد كفر الذين قالوا ان الله ثالث ثلاثه اته تاسو خیر دوی په دې درګاونو کې کومي جوړان نشتی کنه کدا او ګور یاد وساته کله موږ دا مضمون بیانونو شیطان ته کیو دا ګور دا اولیاء او اولیاء نه مانی ایماندار اولیاء باندې دې ته نه وایي موږ یو خدای درجه وا کوم ورکړل دي بزرګانو رضی الله رضی ورکړي او یوازې رضی نه الله شپې ورکړي کله شپې نه ورکړي خلک یې سره رضی ورکړي موږ شپې مو ته الله ورکړي موږ دا د باز خلکو دلیل بدایي ولې ډېر پیسې ولاړې کار کیږي کنه دا څه دلیل نه دی کار کیږي نه هو دلیل نه دی هغه غلط سوچونه دي عقیده دې صحیح کې استاد کار کیږي یا دې نه کیږي عقیده کړه بس چې بھئی زما هر حاجت سر کوونکی یو الله دې زما مشکلات حل کولو والا یو الله دې الطاف حسین حاجی یو ډېر عجیب شاعر تیر شوی دی اجه د مسلمانانو دا حال ګوري کنه چې ګور هغه عیسایان کافرو پس وجه هغه خدایان سوري درې کوم خلکو چې ورته سجدي کولې نو کافر کوم خلکو په مېله سجدي کولې نو کافر کوم خلکو ورته سجدي کولې نو کافر جو نو هغه الطاف حسین حاجی رحمت الله علیه ذکر کوي کرے غیر گربت کو سجدہ تو کافر کواکب میں مانے کرشمہ تو کافر جو ٹہرائے بیٹا خدا کا تو کافر جو آگ پر لگائے سجدہ تو کافر چی اوٹ سجدے کی داری کافری چنور اس بومے اس دور کی کرشمی گنی داری کافری مگر مومنوں پر کشادہ ہے راہیں کرے عبادت شوق سے جس کی چاہے
مسلمانانو ته لار کولوي چې چا عبادت کوي چې پکم در ورزینو ورزی دي مسلمانانو ته لار کولوي نبیوں کا رتبہ خدا کر دکھائے اماموں کا رتبہ نبیوں سے بڑھائے شہیدوں سے جا جا کے مانگے دعائیں شہیدوں سے جا جا کے مانگے دعائیں تو شہیدانوں قبروں تریزی نو مزاروں پہ دن رات نظریں چڑھائے شپورت نظرانیوں منختی منی مگر مومنوں پر کشادہ ہے راہے کرے عبادت شوق سے جس کی چاہے نہ توحید میں کچھ خلل اس سے آئے نہ ایمان بگڑے نہ اسلام جائے مسلمان تا آزادی نه ښه دې نه څه کوي نو دې کوي او ګوره دې سایانو چې وي ذمہ داران درې دي نو کافر شو او استاد دې ذمہ دار جدا سارا ټولي ذمہ دار جدا سارا سری مخي ذمہ دار جدا استاد نن کې ذمہ دار جدا استاد رنګ دا د رشتو د نکاحونو ذمہ دار جدا دا اولاد ورکولو ذمہ دار جدا تاسو 100 شیخ خدایان دي ته مسلمان یې لقد كفر الذين قالوا ان الله ثالث ثلاثه دا کوم درګورو چې می جوړان ناس او زموږ استاد زنانه لاړ شي اکثر ولدا چې جارو مارو راوځي الله اکبر کبیره ادا موږ دا برکت دي دا به حیاي ته سړیا او تاسو وګورئ نو بازي درګاونه دي نو الته کې دا چرسیان او متکیان دي نو الته باجی دي نو الته ګډاګان دي الته قواله دي او الته چرسونه دي ښا نو کله کې خلک تعالی اولاد او صدر کولی شو سي کولی شو کنه نو دی په دغه بے حیايو په دې ګډاګانو په چرسو په دې اپیمو په دې باندې راځي دي په دې باندې دا ارسنول ټکی نو دا بیا ولیا نه ولای دې نه خبر نه دي ښا الله اکبر او وګوره هغه من جوران صاحبان هغه ملنګان د چا په ماته نه چا لاس مات دي نه چا وخت داسې را پکوړل نه چا را پوز سم چیخته پچاخین دي جوړ شي نو کاږي سو ورکوې شو د دې من جوران په لاس او پیرو کړو بیا به ستاسو مریضان جوړول او څنګه ډیر خلک یې موږ پلان کې دربار ته لړ شو ځان سره سو منښت یو څو کار وشي دا شیطانی کنه دا یاد ساتي شیطان دا کار کوي شول قرآن د پنځیر رحمت الله علیه اوی زم یاوالی کیوم د مولانا حسین علی روانی صاحب رحمت الله علیه سره تعلیم نو البته یو پنجابی هغه به یو لسمه ځوان په نوم باندې منښت ورکول کار وکړ په خپل میخو وی چې کله هغه راځي وی ما دې تا درګور ما دوستي دې پرته ما معنا دا گیا به مکو غره ته وی چې خان صاحب تباہ برباد پښو ورته دا که زه ونه کوم بس تباہ کیږي دا خلک زموږ خپل یاد دي چې کله به د غیر الله د منښت ورنکي بیګاره په دې شپې خوب کراغلی یو لوی شر را سره وي خټه کې درته کوم ته ما په منښت نه ګوره دا شیطان وی دا سړی د ایمان نه بغیر د دنیا نه لړ شي چې قرآن مولا دې مینه سماجت کو نو خبره کوم نه یو لسمه ورنه یو ور نه کړو د ما سلطان ټیم او سړی راغی ور خطا او ما دې مولوی سے براشه کنه وګوره ډېر غوسه چې سونه میخي می دي چې د ټولي مقدار پرتی اته یو ګور دی ولې ځان سره نشي کولی مې منځ کور نه کا دونه نقصان او دونه ټکر را راک بودری می ومنتا الکه مګو ګوري بودری به ومه او ټکر بدل درې شروع قرآن وېزو سره لاړم ما دې چې ښا چل دې لاړل یا په کرسی می شروع کا لا حول ولا قوت الا بالله می شروع کا په پاڼه باندې شروع کوما یو می سر یو می خوري چې ما په باټي وروړه پهل باټي ډک وي ما ته پنجابي وی چې را اورې چې تاسو وټه شاجیو په دې وی شاجي خطا مال می شروع کی بیماری شاجي ما دي کوی ادارې شیطان می خو پیدا نو کیو دې د دنیا نه کافر او مشرک بوتلی ها دې په دې عقیده کې لړشي چې د یو لسمه ځوان کې راځي بالله خدای صفات شته نو ما من اله الا اله واحد کارساز یک یو ذات دی متصرف فی الامور یو د الله ذات دی و ما من اله الا اله واحد بیا ورپسې ذکر کړي و ان لم ينتهوا ما يقولون لا يمسن الذين كفروا منهم عذاب اليم سورۃ انبیاء آیت نمبر 66 ولسمه پارا سورۃ الانبیاء آیت نمبر 65
آیت نمبر 66. قال اتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم. دا مخکنه واقعه شروع ده د ابراهیم علیه السلام. دا هغه ځای نه وګوره، د آیت نمبر 51 نه وګوره. ابراهیم علیه السلام قوم ته مسله بیان کا، نو پلار ته مسله بیان کا، نو پلار ته وی ما هذه التماثيل التي انتم لا عاكفون. دا تاسو د دې بوتانو د دې شکلونو د دې من جوړی کوي، د عبادت کوي، تاسو کوي. نو هغه سره خو دلیل بلیل نه دار ده. دلیل دا وجدنا آباءنا لها عابدون. دا مشران دا سکینو چې مونږ هم دا سکونو. ابراهیم علیه السلام تاسو مشران گمراهی کې ها. بیا ابراهیم علیه السلام ته ځو تاسو دې بوتانو ته خدای ته چلو کې ها. دې سره وذکورم تاسو بچ ته زیرا زینا هغه یو ورځ په میلې تلاړ. ابراهیم علیه السلام مقام ته دا څه وسو مونږ یو د یو بوت خو مونږ ته د 30,000 روپیو کې ښه نه یاد ساته. ته ځان د ابراهیم علیه السلام تابعدار غني، ځان د ابراهیم علیه السلام نوسی غني. نو ابراهیم علیه السلام ګورې یاد ساته فجعلهم جزازا. هغه بوتان دڼې وڼې کا ټوکړي ټوکړي کا ته بوت پیروش نشي. ستانی کې ابراهیم علیه السلام بوت شکن او بوت شکن. دا مسلمانان دې دور کې مو تیر شي ختمه چې هغه بوتان د لکونو د کورونو روپو هغه تس نس کړي وو. فجعلهم جزازا. د مسلمانانو د یو سکالر نه یو تن تاسو کو د بوتانو پجاری چې موږ د بوت عبادت کوو، نو تاسو د خانه کعبه نه وایي چې تاوي او د خانه کعبه نه تاوي نو د بوت عبادت کې فرق دی. موږ د خانه کعبه نه غیر چا پیره تاوي موږ الله لبیک چې هو دا د موږ مسلمانانو یو د اجتماعیت زیر. موږ د خانه کعبه عبادت خو نه کوو، خدای الله عبادت کوو. او کته وی چې دا یو چیزونه دي. نو چې کله مکه پته شو نبی علیہ الصلوۃ والسلام بلال ته خانه کعبه ته براور رفیجا اذان کا زه تاسو بوت ته براور رفیج پته مو لګیلا تاسو بوت ته دی او بوت ته براور رفیج. فجعلهم جزازا. ابراهیم علیہ السلام ابوتان دڼې وڼې کا مشر بوتي پکې پرې خو دا رال مشرک کیا قصد چراله چې وی کته یو خدای یو طرف ته پروت دی، نو بل خدای بل طرف ته پروت. نو رااله وی ګول مولا د خدایان چاوالی دي لکه نو خدای سو والی شي. مشرک یا قلنی ښه دا یاد ساته. مشرک کی چا قلنی خزه خاوند مشرکان سلی کولا چیرې زموږ خو د جدا جدا امارات د پاره جدا جدا بوشتا. خو کله موږ په سفر کې زونو موږ سره بیا خپل خدایان دلته پاتې شو. تور زونه پکې کړی چې دا دې کو خدای خو ځای موجود دي کنه. نو دې سفر د پاره ځان د پاره یو خدای جوړ پکار دي. نو خدای جوړ کجوري مجوري راځي چې سو وړي مړي راځي دې جوړ کو ما دا سره خدای جوړ کو ښا ته غټي نو خدای جوړ دې چې کجوري مجوري ارته پکې برابر کا الوی جوړه کړای نه خدای جوړ ته چکلیټي خدای ښا ته خوګ په سفر کې تر خپل خوراک ختم شو ته خاون یو بل دوی سپسکو خاون دوی غم مکو ولا خدای مشته کنه نو دا خدای نه دی کې وګړو شو کو نو نه پسې دی کو خړ نو بل دې مې دا بل وګړو شو کو نو یو خړ نو پوزې ته نو خړ نو باخر کې هغه سر ته نو وندو خړ نو باخر کې وون دی خړ اخر په کوم ځای مشرک کې خانه ويا كلت حنيفه ربا زمن التقاهم والمجا حنيفه قبيله خپل خدای شروع کا عقل پکې دی کنه. اوس ګوره د ابراهيم عليه السلام قوم سوي من فعل هذا بالهتنا یره موږ د خدایانو سره دا کار چا کړ دا خو ډېر غټ ظالم او موږ د خدایانو والی دي ښا. اوس کسان په دا وخت کې ډېر شي کنه داوا پچا کې دا بوتان ماتول دا رد د شرک او دا چکار نه خدای سره دا وخت اوس داوا پچا کې ټول خلکو کې ښکارا او دا د حق پرستو نه خبره. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمای دا سے خلق بی ظاهرین فی النار خلق کی بخکاری ټول خلق بہت تگو تنی دقه دی غنوی له مسلو والا دا بم دیدا کار کړی دا بم دیدا کار کړی دا حق پرستو نه خاله. ظاهرین فی الناس خلق کی بالکل پټا گئی ته پټ پنا بنی نو دغل تخوز دنیا ډیرا وا بلا خلقو
خو دې دعوه په چا باندې کوي نو دا خو هر چا کار نه دی که نه بوتان ماتول دا رد د شرکیاتو نو دا رد د بدعاتو نو دا رد د خرافاتو نو دا رد د بیدینه دا خو د هر چا کار نه دی خلق الله للحروب رجالا وخلق لقطعة وسريدية الله پاک د توحید بیانولو لپاره خپل خلق پیدا کړی دی د شرک او د بدعات د رد لپاره خپل خلق پیدا کړي وخلق لقطعة وسريدي او د حلواګانو د ماتو خانق ډوډۍ درا ماتولو د خانقونو لپاره جدا جدا خلق پیدا کړي ښا څوک په خانقونو کې ډوډۍ غانې ماتي حلواګانو ته براغونډيږي نظرانو منختو ته براغونډيږي او څوک برد د شرک نو الله جدا جدا خلق پیدا کړي نو دې سوې سمینا فتا الکه موږ د یو ځوان بارک اوریدلی دي دغه بل سکار نو غلم دی خدای نه پته هر وخت لګیا یذکرون زم د خدایانو ذکر به په دې سره کوه یو قالو لو ابراهیم او تخلق ابراهیم علیه السلام دا کار ابراهیم علیه السلام دا شکار نه دی دی ویره وله ابراهیم علیه السلام راوستو ابراهیم علیه السلام کوي دا بیان تاسو توالی و ورته نه خلک کار نه کوي قالوا انت فعلت هذا بالهتنا يا ابراهيم ابراهيم عليه السلام ول شوالي وینو تاسو په چا داوا کوي نو بوالي چنه یا ابراهيم عليه السلام تو کبیرو هذا دا مشرکو دې تاسو ته نو کې دې کې ګڼ توجیهات نو ابراهيم عليه السلام دې مشرکو نه دا مشرک دې نو تاسو کې دا مشرک صاحب نه چې وی دا بوتان چاوالي دا نور کو شرانو دایان چاوالي نو ابراهيم عليه السلام چې دې تاسو ته نو کې نو دی خپل ځان ته واپس شو نو ځان ته وی تاسو ظالمانه نو بیا راځي سرګوري شو سرونه راکاته نو ابراهيم ته وی لقد علمت ما هؤلاء ينطقون ابراهيم تعالی په دې خبرې نشي کولای دا څنګه خدای نو ابراهيم عليه السلام ته وی اتعبدون من دون الله افتعبدون من دون الله تاسو عبادت کوئ دا غچا چې نه نفع درکولی شي دا اسلام ولا يضركم ونظر در کولی شي افل لكم ولم تعبدون من دون الله افلا تعقلون ولكن کار ناخله نو اس قسمه عیسی رسول بل لار نو دی ابراهيم عليه السلام اوس وځوي د خپل خدایانو بدلواله د خپل خدایانو بدلواله او به ابراهيم عليه السلام اورته ورځولې دی نو دا مسله ابراهيم عليه السلام د ما من اله الا اله واحد بیان کړوا سورۃ الانعام آیت نمبر 74 کې د ابراهيم عليه السلام دا مضمون بیان کړی په پلار ته وی انی اراکا وقومک فی ضلال مبین شلم پارو ګورې لومبه صفا سورۃ النمل شلم پارا سورۃ النمل امن خلق السماوات والارض انت لك وضاحت اله شوی چې اله چاته امن خلق السماوات والارض وانزل لكم من السماء ماء فانبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم من تنبتوا شجرها أإله مع الله آیا چا پیدا کړی اسمانونه او ځمکې او څوک راوړي د باران باران نو ممتاز کو پای سره راځو پای سره باغچې تر تازه ما کان لکم نشتا تاسو لرا اختیار چې تاسو یو نظرونه کې الہ آیا تاسو وقدار د الله سره بل څوک چې غم خالق دی ام باران وریا یوم یو نظرونه ونی شي دا څوک نشتا لا نشتا نو چې څوک وایستانو بلون قوم یعدلون بلکې دا یو قوم دی یعدلون دوانه د حق نه اوړي یا یعدلون مخلوق د خالق سره برابریا امن جعل الارض قرارا دا زمکه چا د ټینګه ګرځولې دا زمکه چا ټینګه ګرځولې ها دا اوس وایي والله مخکې په وی دا دلشي کنه نو اصل کې دا زمکه د هندو په دا وایي په خکر باندې ولاړه دا د هندوانو کتاب کې لیکلي د هندوانو په کتاب کې لیکلي دا زمکه چې دا وایي ټینګه کړه دا د مسلمانانو په مشرانو ته پته چې کله به زلزلہ شوي دا وایي تړل شوی نو دا یو فکر نه بل فکر کوله نو دې دا زمکه وړاندې ده ځکه امن جعل الارض قرارا قران کې الله وی ودا زمکه ټینګه چا دا ګرځولې دا وایي فکر او الله
وجعل خلالها انهارا او ګرځولي په میند دي کې نیرونه ودا نیرونه چا دي ګرځولي یو الله وجعل لها رواسیا دا مضبوط غرونه ور باندې چا دي ور ټکوالي یو الله وجعل بین البحرین حاجزا د دریابونو میس کې پړدا چا دا راوستي یو الله الہ مع الله آیا شته واقدار د الله سره بل څوک چې دا کارونه کړی یو نه جینا بل څوک نشتا بل اکثرهم بلکې زیات د خلقونه دا عقل نه کار نه اخلي اما یجیب المضطر آیا څوک دي چې قبلې دعا د ډېر پریشانا کم یو کس باندې ډېری پریشانې دي ډېر مصیبتونه دي ور باندې نو دغه دعاګانې څوک قبلې کله چې الله را مدد کوي ويكشف السوء نو څوک لري کوي مصیبت څوک ختمي تبا نو څوک ختمي دوخه نو څوک ختمي دننکه نو څوک ختمي اغشري څوک ختمي غبادا ويجعلكم خلفاء الارض استادانو په ذکر کول یو سړیو پر قوم باندې د باد ډېر لري د باد بابا بچ ته نو ایت تر باد بابا ویغال ته کېلړو ویغا من جوړ دوی سر په خو کېو نو خپل اړنګ دوړانګي په شروع کوسو په درخه د خپل د رسول په درخه د نور یارانو د بادو دا هغه سر په خو ډېر صاحب ناس نو دی کې چتا انسان دې کمزور دی نو دی کې چې لغون ته د معمولی او داسې ګډوډ شوی دی دوی سیبه دا پاده نو باندې په داسې نه رنګ واسه کړه تا ورا پیدا ټول خلک دی ما ایدر باندې هغه کې ذلیل کما بعد نو چې هغه د پولیسي اکثر بات نه وتی بیا ويكشف السوء سوق لري کې مصیبت قرآن صفا مضمون بیان کړو ويجعلكم خلفاء الارض او تاسو چې آباد ګرځولې په ځمکه کې الہم الله آیا اشتواقدار د الله سره بل څوک وړې لګ هغه چې تاسو نصیحت حاصله وي نو نصیحت حاصلون کې به ګورې ډېر لګي ها اما يهديكم في ظلمات البر آیا څوک لار خي تاسو ته پتیرو د کوچو د دریاب کې نو څوک را لېږي هواګانې زیری مخکې د خپل رحمت نه د باران نه مخکې د هواګانې څوک را لېږي یو الله الہ مع الله نو باران ورونکي یو الله نو چې باران بن کېدو چا به د الله نه سوال نه کوو چا به لړشه تاسو اخذو تور ورته کې نو چا به د غوا لکې پورې دا وتړو دا بلا کیسه کاره اچھا پکې تور مخي بابا وته تور مخي بابا دا غیر شری طریقې الک باران ورول والے یو الله نو الہم الله تعالی الله عما یشركون لوی دی الله دا سنا چې دی الله سره شریکي اما يبدأ الخلق ثم يعيده آیا چا پیدا کړی مخلوقات بیا به دوباره پورته کوي او څوک رزق درکې د اسمانونو د ځمکونو الہم الله آیا د الله سره بل واقدار شتا نه جینا نشتا کو څوک وشتا کو څوک سوي پته شو خبرو کار نه کیږي ها ورته وایا اصله تا چې وخت کې پس کو څوک بس په دا غنه متاثر شوی نه تو هاتو برهانکم دلیل وروړه دلیل باندې ځان پوری دلیل د الله خبره د الله د رسول خبره د صحابي خبره د مجتهدینو خبره کتاب دلیل نه دی مال ځان یو ورسې تقریر خولو پای کوئی دلیل نمبر 1 دلیل نمبر 2 دلیل نمبر 2 کتابونه دي دا ګورک نن کتاب لیکل دا یو دلیل دا دویم دلیل دا دریم دلیل دا دلیل نه دا ته کتابونه پېښ کې پکار د کوئی حواله نمبر 1 حواله نمبر 2 یو خبره ده مختلف کتابونه پېښ کړي دا دلیل نمبر 1 دلیل نمبر 2 دا دلایل نه دي ته خو د دلیل لومبي په دلیل سره پوهیږي نه ته حواله پېښ کې دا اول دلیل او دویم دلیل بل دا بل 38 دلایل ده نه دا خو ته 38 حواله پېښ کې بیا چې کوم روایت پېښ کې نو تا دا سند نه لري چې سند یې څنګه دي څنګه نه دا کومه تفکیر روایت دي دا تحقیق کې نشته نو عوام غریبانان چې یو ګور کتاب خو دلیل نشو کنه د شریعت دلایل سلو دي شریعت دلایل سلو قرآن سنت اجماع او قیاس د متحدین کم قرآن سنت اجماع صحابه او قیاس د ائمه دي ته وی دلایل د شریعت یو خبره چې ثابتېږي په سلو دلایل سره ثابتېږي او د بعض اهل هوا او اهل بدع هم سلو دلایل دي چونکه چنانچه لکن لہذا چونکه دا کار په خوانه را روان دي نو
چنانچه دا مشران نه پوهېده لکن موږ خو د مشرانو په لار روان یو نو لحاظه ولې موږ په ګناه یوسو دا خو دلیل نه شو کړی چونکې ولې دا بل مشر نه دی شو نو چنانکې ولې د پلانکي ځای دا نه دی شو نو لکن داسې موږ هم نو لحاظه دا خو دلایل نه شو که نه یاره نو قل هاتوا برهانکم قل ته ورته ووایه هاتوا برهانکم ان کنتم صادقین ورته ویل دلیل راوړئ که رښتونې خلک یې دلیل پیش کړه دلیل ښه یو آیت بل راوړو بیا بس کوو په دې عنوان خو ګڼ آیتونه دي سورة الانعام آیت نمبر 46 سورة الانعام آیت نمبر 46 چونکه دا مسله اهمه وه چې ملګرو ته د دې مسلې اهمیت مخې ته راشي چې دا دونه اهمه مسله ده د الله لا اله الا هو او دا ډیره مظلومه مسله ده 46 نمبر آیات سورة الانعام دا دونه اهمه مسله ده قرآن کریم کې دا الحمدلله نه شروع ده نو په بقره کې مو وی الهکم اله واحد بیا آیت الکرسی کې مو الله لا اله الا هو نو آل عمران کې مو الف لام میم الله لا اله الا هو شهد الله انه لا اله الا هو نو نساء کې بیا دا مسله نو مائده کې بیا دا مسله نو بیا سورۃ الاعراف کې دا مسله نو انفال کې بیا کدا مسله څوک نه مني او اخوا دې واقعي د سره د جنگ د پاره اصول زدکا نو بیا توبه کې وی د خلاف جنگ وکا نو یونس کې د یونس علی السلام مسله پدې باندې ذکر کوي چې ګوره یونس علی السلام د مې پګیړه کې مونږ دا چې غواړي او لا اله الا انت سبحانك انی کنت من الظالمین نو هود علیہ السلام دا چغوالی وا نو یوسف علیہ السلام دا جیلتن دا چغوالی وا نو رات کی وربان بیا دلائل عقلیه شروع کیا نو حجر کی بیا دا مضمون چې ګوره یاد ساته کدا مسله چاو نه منلا نو ربما یود الذین کفروا لو كانوا مسلمین نحل کی بیا هم دا پدې مسلې باندې دلائل عقلیه ذکر کیا نو بیا بنی اسرائیل کو سبحان الذی اسرا بعبده لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى نو بیا سورہ کاف کې وګوره دا ځوانانو حال بیانوي نو سورۃ مریم کې هم بیا دا مضمون نو انبیاء کې د ټول انبیاء علیهم السلام مسله بیانوي حج کې هم دا مضمون بیانوي مؤمنون کې د ایمان والو صفاتو کې هم دا مسله بیانوي نو فرقان کې هم دا مضمون دی نو سورۃ نور کې هم دا مضمون دی الہ الناس اخر کې بیا هم دا مضمون دی دا عام مسله ټول قران کریم د دې نه ډک دی دا دونه مظلومه مسله دا چا بیان کړی نه وکړه دا بیا ټول قران نه دا ویر نو ډېر خون کوي بیا ډېر وختونه دي و دې مسلې سره ډېر ظلم شوی دا چا نه بیان کړی دې کې خوند وو دې تکلیف مو خو دې کې خوند وو او د دې خوند پته چاته وه حضرت بلال حبشي ته وه بلال حبشي ته په سینه باندې غړ غړ کاڼي ښودلي وه هغه بیا هم چغې والې احد 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 لذت ورته حضرت خباب په سروټ کو باندې سنلو او سروټ کو به اگر بدن سوزاو نو چې کله به आवाज کی ویلی شوی نو اور به مرشه دا خدا سے مسئلہ ہے توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے اے بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے ہے کیا ڈر ہے اگر ساری خدائی ہو مخالف کیا ڈر ہے اگر ساری خدائی ہو مخالف مو سردار ډېر غمی ښه چې د پلان کې خلاف او پلان کې خلاف او پلان کې خلاف او پلان کې خلاف وی کیا ڈر ہے اگر ساری خدائی ہو مخالف کافی ہے اگر ایک خدا میرے لیے ہے سارا جہاں ناراض ہو پروان چاہیے مد نظر تو مرضی رحمان چاہیے دا مسئلہ بیان کا اور شب گریزہ ہوگی آخر جلوہ خورشید سے ای چمن معمور ہوگا نغمہ توحید سے پرواہ کا انشاءاللہ دا چمن دا ترتیب دا با انشاءاللہ معمور وی پا نغمہ توحید سرا نو دا صورت انعام دلتم تک دا الہ مضمون ذکر شوی دی قل ارائیتم ان اخذ اللہ سمعکم وابصارکم وختم علی قلوبکم قل ویا اے نبی علیہ السلام ارائیتم خبر را کے ماتا کہ واقعی درنا اللہ طاقت دا اوریدو جی طاقت دا اوریدو اللہ والی سڑی سشی رونشی کنا سشی کونشی و ابصارکم کہ واقعی درنا اللہ طاقت دلیدو یعنی سشی رونشی و ختم علی قلوبکم
مهر لګي پړونو تاسو دا ځلو او عقل دماغ در لمسخ کی پدې د مهر لګي شي سره شرک دی ونی نو من الہ سوق دی ذمہ دار بغیر د الله نه یعنی من الہ زمو استادانو پښتو کې معنا کولا وایا اے نبی علیہ السلام خبر را کې ماتا کلا دی کون کی کلا دی ړون کی کلا دی لیونی کی نو سوق دی دا کڼو ذمہ دار نو سوق دی د ړندو ذمہ دار نو سوق دی د لیونو ذمہ دار اطلاق کې د لیونو ذمہ دار نه من الہ غیر اللہ یاتیکم بے چې تا تبا نظر واپس کی طالبا قوت دا اوریدو واپس کی طالب استا دل و دماغ واپس کی دا ګور یو الله بل الہ نشتا بل ذمہ دار نشتا نو تک کا مضمون چې کوم پایتو کرسی کې روان دی الله لا الہ الا هو الله الله چې دا اسم عالم لا الہ نو نشته دی بل حاجت سر کول والا نو نشته دی بل خالق نو نشته دی بل مالک نو نشته دی بل اولاد ور کول والا نو نشته دی بل داتا او بل گن بخش بل غوث اعظم الا هو مگر صرف او صرف یو دا دعوه پیش اولی حاجت سر کول والا اللہ اولی مشکلات حل کول والا اللہ اولی پریشانو ختمول والا اللہ اولی غربت را وستو والا اللہ اولی مالداری را وستو والا اللہ زکا آغازات چلی الحیو القیوم لا تاخذوه دا ورطه بیا دلائل فروض واخر دعوانا اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث یا حیو یا قیوم برحمتک لا الہ الا انت سبحانک لا الہ الا انت لا الہ الا انت دا کوم صحیح عقیده تا په دې ځین کتاب کې بیا ولستا مونږ راو په دې عقیده باندې کلک کړو رب مون په دې عقیده توحید باندې کلک کړو رب زمونږ ژوند زمونږ لمر په دې عقیده باندې کړو رب دې عقیده نه مون په سوال رب دې عقیده نه مونږ خلکو په پروپاګاندا په الزامونو په دې سروان نه رب دې پاک پروردګار په دې درس برکات مونږ ته دې محلي ورناري نو زمونږ ټول ته نصیب کړو اے پاک پروردګار بیمارانو ته شفای کامله عمل وکړي رب را کمل ګری دلری ولې دون راځي مو شران عمرونو کې برکتونه واسي رب جوړه د خیر ډکه امين اے پاک پروردګار زموږ خدا دعوت اے پاک پروردګار زموږ خدا اعلان چې رب د مشکلاتو حل کا سره دی پریشانو حل کا سره دی اے پاک پروردګار زموږ مسائل او پریشانې حل کړه اے پاک پروردګار کوم مسلمانانو څه څه پریشانې تب خپل عظیم قدرتونو سره دی پریشانې ختم کړه امين رب چاته کور کې سمره پریشانې او مسائل رب کورونه د جنت یو ګواره وګرځي رب د جنت نمونه وګرځي رب خوشاله نصیب کړه رب پریشانې ختم کړه اے پاک پروردګار کوم کورونو کې عداوتونه جنگ جګړې رب هغه جنگ جګړې پرورې او امینی محبت سره بدلې رب کوم کورونو کې د خلخاو خفقانونه یو اے پاک پروردګار د خیر ملائکه ورته کورونه روح کې رب امين مینا محبت نصیب کې رب اے پاک پروردګار زموږ کشران د دې حوصله وګرځي رب اے پاک پروردګار موږ مسلمانانو کې والي اتفاق اتحاد نصیب کړي رب دا کوم ملګری دي درس قرآن ترازی حاجات تر سره کې رب جایز امیدونه او تمناګانې پوره کړي رب اے پاک پروردګار موږ تر مرګ د قرآن او سنت خدمت والے رب موږ قرآن او سنت کماړه رب اے پاک پروردګار دې حاضر مجمع بڑے بیمارانو ته تلاش پورته کړي رب اے پاک پروردګار تاسو څوک تاسو کول والا نشتا رب بیمارو له صحت نصیب کړه رب شفاء کامله عاجله دائمه مستمره نصیب کړه رب اے پاک پروردګار موږ د جادوګرو د ساحرانو د جادو د سحرونو محفوظ کړه رب د کوډګرو د کوډو منترونو محفوظ کړه رب د یو کوډه منتر او سحرونو جادوګانو مې ته واپس کړه رب اے پاک پروردګار زمون دا ملک پاکستان حفاظت وکړي رب د تمام اسلامي ملکونو حفاظت وکړي خاص کر د حرمین شریفین حفاظت وکړي زمون صلاحیت مال بدن د خپل دین لپاره استعمال کړي رب دې کړي او دا کې بشران او مشران ستا په عظیم کتاب باندې ننګ او غیرت کوونکي مسلمان
मुसलमानान दी मिन उम्मती मुसलमानान दी मसाइल हल के रवा मुश्किलात इंसान के रवा बिरहमतिक या अरहमर राहिमीन।